السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی او دی وخت تاسو ګورئ پښتون ډیجیټل. ملګرو څنګه چې نن ته پته ده چې نن د قبایلي اضلاع باندې وزیر اعظم چې کومه کمیټي جوړه کړې ده په هغه باندې مختلف سیاسي ګوندونو چې کوم دی نو هغه مختلف اظهار کړي دي. نو عوامي نشر پارټي دا کمیټي چې کوم دی مسرت کړي ده. دی وخت موږ سره موجود دي د عوامي نشر پارټي صوبایي صدر میا افتخار حسین. ویسے کوم چې کوم کمیټي جوړه شو قبایلي اضلاع باندې هغه تاسو مسرت ته داغي وجوهات څه دي؟ او داسې ده چې د ټول نه غټه خبره ده چې یو خو دا صوبې خود مختاریه کې مداخلت دا د صوبې اختیار او اتلسم ترمیم کې مرکز نه چې کوم دی نو دا شپخونو والی شو، دا ډېر غلط کار شوی بیا چې کوم دی په دې کې چې کومه کمیټي جوړه شوې ده نو هغوی ته دا کار حواله کړی دی چې د هغې الټیمیټ ریزلټ به دی چې دا زمونږ کومه سیټل بیلټ چې کوم دی اوس لکه چې دا سابقه قبایل دا مرج ایریا ده دا واپس کول غواړي. اوس چې دا واپس کوي نو دا دومره ګټه چې مونږ کړې دا دومره چغې مې والې دي نو دوی بیا څه وایي قبایل تنګ دي. قبایل تنګ نه دي، قبایل مرکز او صوبې په کس تنګ کړي دي. قبایلو له ته سل عربه د هغې د کال مونږ منلې وې ولې نه ورکې؟ مونږ دا خبره کړې وه چې ستا مطلب سکولونه، اسپتالونه، سړکونه دا به د سیټل بیلټ برابري. مونږ دوی ته به جدا پیکج اعلان کو، دا ولې نه کې؟ دغلته د قبایلو کې زمونږ چې کوم دی د پولیس انتظاماتو ته پوره ولې نه کې؟ هلته چې کوم دی د عدالتونو دپاره ته انتظامات ولې نه کې؟ دا ځکه نه کې چې ستا نیت ټیک نه دی. او دی ما ته وایي چې دلته خلک په دې خفه دي چې جرګه نظام نشته. نو جرګه نظام خو په دغه کې شته قانون کې، لکه زما په سیټل بیلټ کې چې څوک جرګه وکړي او عدالت کې جج ته پیش کړي او دواړه پرې راځي امني، نو دغه رنګ چې په قبایلو کې هم جرګه وشي او عدالت ته پیش کړي دواړه پرې راځي اب امني، نو جرګه سیستم خو ختم نه دی. د جرګې سیستم شاته چې کوم سازش دی هغه دا دی چې دی ماینز اینډ منرلز مانه چې کوم دی په هغه ایکټ یو نړه څه ته چې د ماینز اینډ منرلز بیل وایي. نو اوس هغې په نتیجه کې دی اوس دا کمیټي جوړوي او دا کار کوي. نو د کمیټي د پنجاب نه ولې نه جوړی؟ دا کمیټي سند دپاره ولې نه جوړی؟ دا صرف زمونږ په نصیب کې لیکلی شوې ده. لہذا مونږ دا یو لوی سازش دی زما د دولت خلاف، د پښتنو د حقوقو خلاف، د اتلسم ترمیم خلاف او د آئین خلاف. مونږ په هېڅ قیمت چې کوم دی نو دا نه منو. مونږ سړي سره خو کار نشته. دا کار چې څه دپاره جوړ دی دا غیر عیني دی. که زما د صوبې سړی دی او که زما د صوبې نه دی، مرکز جوړ کړی دی، هغه مرکزي وزیر دی، د مرکز په هدایتو به چلیږي. زما د سړي سره خبره نشته، زما د جرګې او د سیسټم سره خبره. دا غلط کار شوی دی. دا زما په صوبې خود مختاریه کې مداخلت دی او چې څنګه ماینز او منرلز ایکټ دا د هغې بل شکل دی. لہذا مونږ په آئین کې مداخلت نه منو.